عزتونو پروانه ده کړي د دې قوم د عقیدې نظریې د حفاظت آواز هم لګولې ده اور ان شاء الله به باندې ټول باندې هر قرباني به ورکو هغه آواز به لګوي او محترم د خپل طلبه ورونو ته وایم تاسو له دې ځینې سربندي وشول زیبا خپل علاقه کې د دین خدمت وکړي مثبت انداز سره د انبیاء کرام علیهم السلام چې کوم مهنتو دا وی چې کوم جدوجہد چې خپل قوم د عقاید او نظریات اصلاح هم کولا دا غي حفاظت هم کولو د خپل قوم د اعمال اصلاح هم کولا دا غي حفاظت هم کوو ان شاء الله العزیز مونږ چې خپل علاقو تلاړ شو التبر دلیل په بنیاد باندې په مثبت طریقې سره د شرک او بدعت رد بم کو توحید و سنت نشر و اشاعت و دفاع بم کو اهل سنت والجماعت د صحیح منهج داوی د صحیح عقاید و نظریاتو کم چې زمون اکابر علماء دیوبند داغه حفاظت کړي دي افراط او تفرید نه پاکه د امت ته پیش کړي دي ان شاء الله من په صدق دل سره په اخلاص سره د هغه مسلک او مشرب حفاظت کوو ان شاء الله العزیز یقینا مشکلات برغلار کې ډیر وي د عقیدې مهنت او درس مهنت وي انبیاء کرام علیهم السلام کې تاسو وګورئ دا وی سره کې کله خپل قوم جګړه کړې ده خپل قوم او د شهید کولو کوششونه کړي خپل قوم او ته تکالیف ورسولیو یقینا دا غي بنیاد صرف او صرف عقیده وا دا غي بنیاد صرف او صرف دغه د عقیدې صدا وا دغه د عقیدې خبره وا چې زمو انبیاء کرام علیهم السلام او د شهیدان کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل منسوبې جوړې کړې دي تاسو ګره هغه بنیاد وګورئ یقینا هغه بنیاد صرف او صرف د حق عقیدې आवाज لګولو د باطل عقیدې تردید کولو او هغه دشمنی تر وسه پورې باطل کوي خو ان شاء الله موږ هم د انبیاء کرام علیهم السلام د صحابه کرامو په نقش قدم باندې وزو دغه ناره به برملا لګوي ان شاء الله او یقینا محترم په دغه کې ځکه تاسو ته وایم بعضې څیزونه نه خو موږ میډیا ته راوستل غواړو نه میډیا ته راولو بعضې علاقو کې زموږ تکړه تکړه ملګري هغه اهل باطلو صرف د دې وجې نه شهیدان تلله چې د دلیل په بنیاد یې د هغوی سره مقابله نه شو کولی د دلیل په بنیاد یې د هغوی جواب نه شو کولی تاسو کې کتلي و دلته موږ سره یو ملګری و مفتی شفیع الله صابر شهید رحمه الله چې یقینا ډېر قابل مو صرف په 30 دن کې هغې مکمل قرآن مجید حفظ کړی و دلته ما سره کال 2 کاله تېر کړی و تاسو ته دا پته وي مخکې یو ورځ هغې د کور دروازې ته بم کېښود شو الله بشللو بل ورځ هغه د رمضان مبارک په میاشت کې انتهایی په بې دردۍ سره شهید کو نور زموږ ملګري مفتی محمد ولی صاحب دا حفظه الله دلته موجود دی هغه پسې په بورقه کې راغلله اول ورته خط راولېږو ورته ویل ځان له کفن دفن بندوبست وکړه بیا پسې د پشمري تهجدو په ټایم کې راغلله بورقه اغوستې وه کله چې کلاشنکوف ور باندې راواړوله د هغې کلاشنکوف الله بند کړله هغې کار ورکو هغه کیمرو کې د ویډیو تر اوسه پورې محفوظ ده چې واپس په بورقو کې منډه وهي ډېر زموږ ملګري شهیدان شو موږ هغه اوازونه نه لګو تازه ورځو کې تاسو به دې هفته کې اورېدلي مفتی نور زمین شهید رحمه الله چې دلته ما سره کالم تېر کړی و هغه د باړې اوسېدونکی و ما سره څه وخت کې ګنمین په حیثیت باندې خادم په حیثیت باندې مراره سره و علاقه کې ډېر لوی عظیم شان محنت کولو بله ورځ انتهایی په بېدردۍ سره هغه انتهایی ګلابي چهره هغه ښایسته ځواني یقینا هغه هم شهید کو بل ورځ د فیسبوک په لاره باندې به تاسو لیدلی وي لیکن انشاءالله موږ به هغې ته حوصلې نه غورځو کم خلک چې د خپلې عقیدې او نظریې دپاره وینه نشي ورکولی کم خلک چې د صحیح عقیدې او نظریې د حفاظت دپاره هغه سر نشي پیش کولی هغه د قربانۍ جذبه نه لري یقین وکړه دغسې قومونه دغسې خلک هغه کله هم د خپل دین او عقیدې دفاع نشي کولی موږ ان شاء الله العزیز او موږ ته دغه سبق ورود دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله طیب حالات ورو بدن په ویلو کې شروع کېږي خالص همدغه وجه وه لیکن موږ ټولو باطلو ته ویل غواړو موږ د تاسو خیر خوار یو ان اريد الا الاصلاح ما استطعت قسم دی زموږ مقصد ستاسو دشمني نه ده زموږ مقصد صرف او صرف دا دی تاسو م الله د جهنم نه بچ کړي کوم خلک چې تاسو ګمراه کوئ دا زموږ وروڼه دي چې الله یې ستاسو له دغه شرورو نه بچ کړي دنیا کې زموږ تباه
کیږي سلزل تباشي مونږ کله د خپل سر پروا نه ده کړې مونږ کله د خپلو بچو پروا نه ده کړې چې دا به مونږ نشي یتیمان پاتې شي مونږ کله د خپلو عزتونو پروا نه ده کړې د دې قوم د عقیدې نظریې د حفاظت آواز هم لګولی دی او انشاءالله به بانګ ډول باندې هر قرباني به ورکوو هغه آواز به لګوو انشاءالله العزیز او یقینا مونږ ته یو سبق پروت دی نن په دغه ځای کې مونږ دغه عزم کوو انشاءالله مونږ ته هغه قرباني پرته ده دا جذبې په تشدد سره نه مړاوي کېږي دا جذبې په تجدد سره هغه نه ماتېږي زمونږ مخې ته سبق پروت دی سمیه چې هغې بدن دوه ټوکړې شو لیکن هغه جذبې شهیده نه شوله هغه جذبې ایمان هغه حرارت مات نه شولو خبیب دار قبلی بلال د ګرمو شګو باندې پروت دی بیا هغه په هغه ګرمو شګو باندې د احد نعره لګی امام ابو حنیفه جنازه د جیل نه ووتله شیخ الاسلام مولا حسین احمد بدری د انګریز جج ته حاضري ده مولا محمد علی جوہر ورته وایي حضرت اپنے وجود پر رحم کیجیے امت کو آپ کے وجود کی ضرورت ہے اگر ورته وایي محمد علی جوہر یہ انگریز میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر میرے جسم سے ایمان کو نہیں نکال سکتے اگر کفنے سے عدالت کے انگریز جج مخی ته لهراو کړی ہو هغه شیخ الهند زمونږ او ستاسو مشران چې هغه د مالټې په جیل کې په ګرم انګارونو باندې سملولی شوی ہو بدن کې هغه انګارونو لارې جوړې کړې وې لیکن الحمدلله د حق صدای خاموشه کړې ده وه هغې لاندې کړې ده وه هغه امام الاولیاء مولا احمد علي لاهوري چې د وخت حکمران په یخ یخنۍ کې کمزوری جسم په واورو باندې سمله ہو بدن حرارت چې کله ختم شو یو افسر ورنه تپوس کوي وایي محمد علی لاہوری کیا حال ہے اگر ورطہ جواب ورکائی ابھی تک جسم کو ٹھنڈا ہو چکا ہے مگر ایمان کی حرارت ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز مونږ به د هغوی په لاره به ځو هره قرباني به ورکوو د دلیل په بنیاد باندې به د خپل قوم عقیدې نظریې حفاظت به هم کوو انشاءالله العزیز او مخکې به وړاندې به انشاءالله العزیز مونږ دغه خپل محنت بوزو پوره په جرأت سره به د خپل عقیدې نظریې حفاظت کوو انشاءالله العزیز کوو به انشاءالله زه خپلو هغه شهیدانو ملګرو ته نن خراج تحسین پیش کوم د هغوی دپاره هم دعا ګویم الله رب ذوالجلال دې د هغوی شهادتونه قبول کړي الله دې زموږ نور څومره ملګري دي د هغوی حفاظت وکړي خو انشاءالله د مرګونو د یېرېده د مشکلاتو د یېرېده د عزتونو د خرابېدو د یېرېده هغه به موږ د دین کار نه پرېږدو د حق عقیدې د دفاع کار به نه پرېږدو څنګه چې ما نه مخکې برادر مکرم وکیل صحابه حضرت مولانا مفتی نجیب الله فاروقي صاحب دامن برکاتهم العالیه تاسو ته پوره داستان ذکر لو دا صرف په یو شعبه باندې د صحابه کرامو د عظمت دپاره د هغوی د ناموس د حفاظت دپاره هغوی قربانۍ ورکړې وې الحمدلله زموږ د علماء دیوبند یو تاریخ اوچت تاریخ پروت دی د تاریخ یو مستقل باب دی الحمدلله په هر باب باندې په هر شعبه کې علماء دیوبند د دین د هر شعبې حفاظت کړی دی هغې ژوندۍ ساتلې ده او موږ هم انشاءالله د دین د ټولو شعبو حفاظت بخبر نرئی سر کوي انشاءاللہ العزیز بلو طالبانو ته ویل غواړم د دین څومره شعبې دي په یو شعبه کې به مونږ کار کوو کوشش به کوو چې په ټولو کې وکړو لیکن که په ټولو کې هم نه شو کولی په یو کې به کار محنت به کوو نورو شعبو والا ته به دعاګانې کوو د هغوی مخالفتونه به راکوو ځکه کیدای شي په هغه یو شعبه کې د خدمت د وجې نه پته نه لګي الله ما بخي او که نه بخي لیکن د بلې شعبې د مخالفت کولو ده تباهي یقیني ده جهنم ته تګ یقیني دی دې وجې نه زه تاسو ته هغه د نصیحت په طور باندې وایم زمونږ د دین څومره شعبې چې دي هغه شعبو کې چې څومره خلک کار کوي مونږ به هغوی تایید به کوو حمایت به کوو دعا به کوو د مخالفت نه به ځان ساتو انشاءالله العزیز او اخره کې وایم نن خلکو د فرقواریت دا نوم بدنام کو پته نه فرقواریت پیژري د پیژري ما بل ورځ پوره 40-45 منٹ په دغې باندې خبره وکړله مونږ ته خلک که مونږ صحیح عقیده بیانو د باطل عقیدې رد کوو مونږ ته وایي دا فرقواریت دی ما ورته ویل فرقواریت نه دی ته خپله بزدلۍ باندې هدغه ساده راچوي کله مصلحت نامه ورته ږدي کله د فرقواریت په نوم باندې هغه بدنامول غواړي ستا په مدرسه کې چې کوم کتابونه پړاویږي اخرنی د حدیثو کتاب د امام بخاري شریف راواخله د عقایدو کم کتاب اوچتی زمونږ هغه اکابرو په هغوی په زمانه کې چې کم باطل فرقې
فرقې وې د هغوی نومونه یې اخیستي دي دلیل په بنیاد باندې رد کړی دی دې وخت کې مونږ کې بزدلي راغلله زمونږ زمانه کې چې کومې فتنې وې مونږ هغه چړل خو هغه فرقهواریت ګڼو لیکن په هغه زمانه کې چې کومې فرقې معتزله تېر شوی و مشبهه تېر شوی و مجسمه تېر شوی و هغه څومره باطل فرقې چې تېرې شوې وې اکابرو یې رد کړی و په دلیل په بنیاد یې کړی و نن هغه فرقې نشته دی مونږ کتابونو کې په خپلو مدرسو کې خو هغه وایو حالانکې شته دی دا که دا فرقهواریتي امام بخاري رحمه الله کتاب بیا د فرقهواریت درس ورکوي که دا فرقهواریتي بیا اکثر العقاید د خپلو مدرسو نه وباسه ولې هغه د فرقهواریت درس ورکوي د خپلو مدرسو نه د عقایدو کتابونه پاک چوټي کا قرآن لم چوټي ورکا ولې هغه د فرقو رد کوي احادیثو لم چوټي ورکا په هغې کې د باطلو تردید دی د عقیدې کتابونو ته هم چوټي ورکا ولې په هغې کې د باطل فرقو تردید دی ښکاره ووایه زه بزدله یم زه د بزدلۍ د وجې نه چا نوم نشم اخیستی قرباني نشم ورکولی زه خپل بچي یتیمان د دین دپاره نشم لیدلی ما ته خپل جان د دین نه عزیز دی ما ته خپل اولاد هغه د دین نه عزیز دی زه د خپلو بچو باندې خفه کېږم دین ما ته لاندې درجه لري زه قرباني نشم ورکولی کلاه ووایه الله دپاره دغه د دین محنت د دین شعبه مه بدنامو بهرحال محترمو مونږ په خپل کار د دلیل په بنیاد باندې به انشاءالله ورځ مخ په وړاندې زو کار به کوو او دغه محنت به جاري ساتو انشاءالله خپل متخصصینو ته زموږ د سالانه جلسه کې به لازمي شرکت کوي او رابطه ساتي د خپل مرکز سره یقین وکړئ خپل مرکز استادانو نه چې کوم خلک کټ شي دغه ځای کېږي خرابېږي خپل استادانو سره مشوره کوئ خپل مرکز سره رابطه ساتئ د خپلو استادانو دعاګانو کې چې رنګئ انشاءالله العزیز مخکې به نه الله د دین محنت اگر مخکې به الله رب ذوالجلال ستاسو صلاحیتونه د خپل دین د خدمت دپاره قبول کړي او اخره کې محترمو بیا یو ځل ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم دومره درخواست کوم دلته زموږ دا کار بل ورځ دوره شروع کېږي 400-500 پورې علما په هغې کې شرکت کوي زموږ د ټولې علاقې والا الحمدلله انتهایي خدمت کوي انتهایي مینه ساتي ځکه په دومره وړوکي ځای کې 400-500 علما د هغه ټولو د روزه کې به تاسو ګورئ هر طرف ته زموږ طالبان علما روان وي سپینګیري په هغې کې وي مشران په هغې کې وي کشران په هغې کې وي نو انشاءالله یو ځل بیا چې موږ هغسې جذبه ژوندی کړو را روان رمضان مبارک ورځ 2-3 پس انشاءالله چې بیا موږ د هغوی د خدمت جذبه ژوندی کو او بیا یو ځل هغوی خدمت ته هغه ملا ورته وکړو بیا که نه انشاءالله العزیز ما نه مخکې مفتي جاوید صاحب تاسو ته وویله د رمضان مبارک میاشت ده کوم ملګري د هغوی دپاره سټاک اخیستل غواړي مدرسې ته هلته راورسوي نور هغه د رمضان مبارک میاشت ده او د الله د پیغمبر په مېلمنو باندې دغه لګول دغسې خو پوره کال زموږ مدرسې تر اوسه پورې د چاندې څه ترتیب نشته دی زموږ نه مدرسې دغسې جلسو کې مونږ چاندې نه کوو نه ګرځو نه زموږ څوک سفیران شته دی چې وګرځېږي خو دغومره تاسو ته وایم څه کال زموږ مدرسه کې مشکلات جوړ شوي یو کس په مستقل مونږ ته وړه رالیږل یو بل کس په دغسې یو بل څیز منلی و څه کال هغه وړو علم مدرسه هم تقریبا 9 ورځې 12 ورځې مونږ بنده کړې وه طالبانو ته هم چھټي ورکړې وه مونږ ته مشکلات دي یقین وکړه صرف او صرف د دې وجې ده مونږ باندې قرضې جمع شوې هغه ملګرو څه تاوانونه به یې کړي وو د هغوی هم د مدرسې سره هغه تعاون بند شو زموږ دغه متخصصین حضرات یقین وکړه دوی زموږ سره انتهایي په مشکله باندې ژوند تېر کړی دی مدرسه کې به وو د اوسېدو دپاره به یې کمر نه و دغسې وړ حال کې به پراته وو زه به کله کله ګرمۍ کې راغلم هغه حال کې به دومره دوپ را جمع شوی و یقین وکړه په هغې کې 15 منټه تېرول به مشکل و لیکن دا زموږ طالبان به په هغې کې وخت تېروو تاسو که کله مدرسې وزټ وکړئ راشئ یقین وکړئ زموږ په دا روژه کې 500-450 طلبا زموږ مدرسې کې 4-5 پلسونه دي دا به هغې ته ولاړو یو ورځ ما د طالبانو تېره دوره کې چټ راکړو ما ته ویل د سهار مونځ د مونږ نه تللی ما ورته ویل ولې ما ته ویل مونږ اوداسه ته ولاړو 4-5 باترونه دي نو په 2-3 ګنټو کې نمبر نه راځي یقین وکړه مونږ سره چې طالبان څومره یو ټایم روټۍ هم ورته څه ټایم میلاو نه شي غرمه مونږ سره دغه لوږه تېره کړي زموږ طالبان د لرې لرې نه الحمدلله زموږ نه مدرسې تر اوسه پورې چېرته په لارو کوڅو کې بورډونه نشته دی زموږ نه مدرسې د اشتهار بل څه ترتیب نشته دی لیکن الحمدلله پوره پاکستان نه پوره دنیا کې الحمدلله زموږ دغه مدرسه خلک پیژني دا مرکز پیژني دې باندې یو اعتماد کوي دې ته خلک راځي تاسو ته د دې لپاره وایم چې هسې نه
سبا ته مشکلات ور وجه نه الله دې نه کې دغه بند شي بیا تاسو افسوس کوئ تغیر مخکې دغه علماء خدمت وکړي هغوی خو یقینا دلته په مشکلاتو کې وخت تیروي کومه پورې رب لیکلي به تیروي لیکن محترمو دغه علماء دا تاسو علاقې ته راځي یقینا تاسو په علاقې باندې دا رحمت دی لوی لوی مدرسو ته یقینو کې پوره پېښور کې وګرځه په دا روژه کې 400-500 طلبا بیا هغې کې مشران علما د هغې راتګ دلته په یوه مدرسه کې دی دلته په 18 مرلو کې دغه عمره طالبان راتلل مشکلات برداشت کول یقینا محترمو دا ډېر کم به تاسو دغه څیزونه بلاو شي صرف د تاسو توجه راګرځو چې خپل هغه علما طلباو محترمو د هغوی خدمت وکړئ د هغوی په خدمت کې کمی مه کوئ انشاءالله العزیز الله به تاسو مالامال کړي الله به هم په دغه مالونو کې په دغه عمرونو کې هغه برکت واچوي او موږ تاسو به ټول له دغه علماو سره محبت ساتو که نه انشاءالله العزیز ساتو به ورسره انشاءالله ذخیره کې بیا ستاسو د ټولو یو ځل شکریا ادا کوم څومره ملګري زموږ تر اوسه پورې خدمت کې دي د ملک صاحب دي کسان دي یا زموږ طالبان وروڼه نور دي دغه ټولو موږ شکریا ادا کوو الله رب ذوالجلال دې ټولو ته ډېر خیرونه نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین